کښېنئ درنو هوزارو کښېنئ د قائد صاحب وینا د زړه په خوږو واورئ. ډېر انتظار شوی دی او انتهایي زیات بندوبست شوی دی. په احترام سره کښېنئ. جزاک الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرت حافظ محمد یوسف صاحب سٹیج اور بدغ اجتماع کی ناس درانه علماء کرام د چمن او د دغه سیمې ډېرو درنو مشرانو، عزیزانو، طالب علمانو، ملګرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر زیات شکر گزار یم چې د دغه عظیم جامعې او د دغه عظیم جامعې د عظیم اجتماع ته تاسو ماته دعوت راکړ او د الله شکر گزار یم چې ماته تاسو په خدمت کې د حاضرۍ توفیق راکړ. حضرت الشیخ الحاج مولانا عبدالغنی صاحب نور اللہ مرقدہ چې کوم بوټی کرلی او په خپل محنت او په خپلو خولو او وینو د هغه بوټي آبیاري کړې وه، نن هغه بوټی د درانه سوري یو درنه ونه ده چې هغه په سوري کې نن موږ سړه ساه اخلو. دا د علم هغه چینه ده چې د حضرت شیخ د اخلاص او د هغه د محنتونو په نتیجه کې روانه ده او په زرهاو د علم تغي له هغې چینې نه خپله تنده ماتوي. الله رب العالمین دې دغه سلسلې دغسې جاري او ساري وساتي، دا چینه دې الله جاري او ساري وساتي، دا درنه سیام دې الله تعالی په موږ باندې دغسې سایه‌دار وساتي او انشاءالله العزیز د ده
جانشین د خاندان د ملګری د علماء استادان ان شاء الله العزیز دغه جامعه با د دوی په محنت باندې نور هم ترقی کوي او د علم تجربه نور هم دغه شینینا خپل تند ماتوي زموږ محترم ورونو موږ په یو داسې دور کې ژوند تیرو چې په مدارسو باندې په علماو باندې په مدارسو کې د قرآن او د حدیث په علوم باندې د عالمي قوتونو له طرف نه هم فشار د پاکستان حکمرانانو له طرف نه هم په مدارسو باندې فشار ده په ډېرو خوږو الفاظو په ډېرو معصومو جملو بظاهر همدردۍ نه ډکې خبرې د خیرخواهۍ خبرې لیکن په هغې کې دننه د دوی ارادې هغه دومره خطرناکې دي او علماء کرام خو د دغسې خیرخواهۍ چې په اندر کې ارادې نورې وي ځکه ښه خبر دي چې آدم حوا ته په جنت کې شیطان هم دغه ویلي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او چې په وکړه خو جنت یې وایستل نو زما محترم ورونو په دغسې حالاتو کې موږ صرف د پاکستانی اسټیبلشمنٹ د پاکستانی نظام مقابله نه کوو بلکې د عالمي استعمار په مقابله کې او دا ورته وایو چې کتا پلار او نیکه هغه پیرنګي هم دا مدرسه ختمه نه کړله نن هم د تا پلار هم دا مدرسه نشي ختمولی د دې محافظ الله ان شاء الله خو موږ ته چې کوم حکمرانان په برخې راغلي چې سړی نوم په خولې اخلي سړی پرې شرمېږي نن پاکستان د غلامۍ طرف ته بوځي دا د بهرنیو قوتونو ګوډاګي نن په پاکستان باندې حکومت کوي لیکن انشاءاللہ موږ له باطل سره سمجوته نه کوو یو خو ناجایزه حکومت نه ناجایزه سربان نالایق حکومت ده ملک و وطن کمزور ہے اور انشاءاللہ العزیز انجام بے حغوی چې کوم انجام په افغانستان کې د اشرف غنی و دغه خلکو نه موږ خوف زده نه یو نه له دوی نه موږ مرعوبه یو او نه موږ څوک په پاکستان کې د پاکستان د وفادارۍ ټیکدار منو او نه لچانه د خپل وفادارۍ سرټیفیکیټونه اخلو دا وطن د موږ ده دا خاوره د موږ ده او په دغه خاوره او په دغه وطن به د شریعت دیوا ان شاء الله موږ بلو
میرے محترم دوستو، آج کے حکمرانوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ معاشی لحاظ سے ملک کو کنگال کر دیا ہے۔ آج پاکستان میں پیسہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کو مالیاتی لحاظ سے عالمی قوتوں کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوئی تو FATF کے ہدایات کے مطابق ہوئی۔ اگر آج ملی بجٹ پاس ہوا تو IMF کے دباؤ میں پاس ہوا۔ ہم نے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر اپنے ملک کے کنٹرول سے باہر کیا، اور آج وہ براہ راست IMF کے کنٹرول میں ہوگا، جہاں پر آپ کا اپنا بینک بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ غلطی خلافت عثمانیہ نے کی تھی جب اس نے اپنے مرکزی بینک کو عالمی مالیاتی اداروں سے وابستہ کیا، اور پھر جب عثمانی خلافت پر مشکلات آئیں تو اپنے ہی بینک نے ان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون تو اب پاس ہوا، کس طرح پاس ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جولائی 1919 سے اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی اسی حکومت کو 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں دیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس میں 100% ڈالر قرضے کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی اقتصادی ترقی کا اور اپنی کمائی کا 1 پیسہ بھی ہمارے بینکوں میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا معیشت ہے؟ ملک اسی وقت تباہ ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت اسی وقت گر جاتی ہے جب اس کی معیشت تباہ ہو۔ آج اگر ہم ان حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بخدا ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہم کشمیر سے بسپا ہو گئے، ہم نے کشمیریوں کو ہندوستان کے ظلم کے حوالے کر دیا۔ اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں۔ عام آدمی تو کیا، عام آدمی تو کہتا ہے کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں اسکول میں اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتا، میں بازار سے راشن نہیں خرید سکتا۔ ایک خبر آئی ہے کہ ہماری فوج نے بھی درخواست کر دی ہے کہ ہمارے بجلی کے بل کو بھی 50% ہمارے لیے معاف کر دیا جائے۔ اگر ہماری دفاع کا بھی یہ حال ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا بنے گا اس میں؟
और इन हालात में भी पाकिस्तान का मजहबी तबका, पाकिस्तान के मदारिस, पाकिस्तान के उलमा जो इस मुल्क के साथ वफादार, इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, वहां इनके महल्लात में इन्हीं उलमा के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मदारिस विफाकू नदी हर विफाक को मुकाबला के नवी सरकारी विफाकू न पैदा कर निशाना इदारा विफाकुल मदारिस कमजोर है। दीदा ख्याल वो विफाकुल मदारिस के वो ओहदो जंग भी और दे ओहदो जंग दा विफाक मात की हम साबित कर सिर्फ विफाक के ओहदो जंग नस्ता और विफाक टोल यौम मुत्तहिद यौम मुतहिद ब्याह लखपल जा लखपल कोर विफाकुन पैदा कर जमाने के मुशर्रफ साहब हम सब मदरसा बोर्ड पर माने और शायद जोड़ करा मुझ पर सरकार सूरीलाल मदरसे जोड़ो और पहो मदरसों के बाद अलकान सब कुनवाई मां अल्तहम वर्तवीरो चिमल गया मदरसे तालीम को बता मदरसा के सबक नू आई अलबत्ता खरब के शरीर मदारिस का तर्जुमान, मसाजिद का तर्जुमान। नतीजा ख्याल हो विफाक व कमजोर है शिकल विफाक मुकाबले के नवी विफाकू न जोड़ कर उस नन रोज हिसाब दरकाओ नन रोज हिसाब चिद मुरल विफाक नबा गालिबन छे सल 25 मदरसे तली सल 25 मदरसे पर मुरना तली वो सर भी इल्हाक करे लेकिन विफाक था यो सल चली 20 मदरसे नूर राग और विफाक सर इल्हाक हो दे दो दा ख्याल हो कि मदारिस पर कमजोरी सी उस देरातुन की म्याद से आखिर के बदे विफाकुल मदारिस इम्तिहानात की सालाना पता वो सालाना इम्तिहानात के द 13 काल पर निस्बत 6 काल चलवे जरा ज्यादा दाखिले से खत्म हो कर अल्लाह भी जाते जितना ये जज्बा दबाओगे उतना बढ़ता जाए। मुझे मुहतरम और दे एजेंडा दावा चिमुड़ बद पाकिस्तान पर आइन के इस्लामी दफात खत्म दे एजेंडा दावा चिदे नामू से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून बखत्म दे दा ख्याल चिदे खत्म नबूवत कानून मुझ खत्म को लेकिन मुझ हम चैलेंज वर्क हर सोच दान दो हर सोच उलमा और लसमले बाहर उठाता हर सोच मुझ दुनिया तक कमजोर इसका लेकिन जब मुझ मैदान था दरबूबतुलू तापलार हम दगा जनसा तनवर से इंशाअल्लाह तासे आसान हम न मुस्तफा फल वतन फल कोर रहम राजी ما कोर तो और माच और अमेरिका तो हम दार और रसूल
چې د مدارس وجود د مدارس نصاب د مدارس علوم او چې هر څوک د مدارس نصاب لولي او دغه علم حاصلوي دا د هغه بین الاقوامی منلی بشری حق دا تل دغه بشری حق نه دا عالم او دا طالب نسه محروم کول. تو میرے محترم دوستو، آج ملک میں مہنگائی ہے، ملک کنگال ہے، اور اس حالت میں بھی اگر ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم پاکستان کی سرحدات کو بند کر دیتے ہیں، کاروباری طبقے کے کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں، مزدوروں کی مزدوری ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور نوجوانوں نے بھی مان لیا کہ شاید یہ حکومت آئے گی 1 کروڑ نوکریاں. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج 74 سال پورے ہو رہے ہیں، ان 74 سالوں میں بڑے ملازم سے لے کر چھوٹے ملازم تک نوکریوں کی کل تعداد ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچی. 74 سال میں ہماری نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور یہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دوں گا. مجھے اس دا پخپلہ باندې بے عقل نہیں کہ مرنا بے عقل جوڑائی. ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے. خارجہ پالیسی تب بنتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو، لوگ آپ سے کاروبار کرنا چاہیں، دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہوں. ایک کنگال ملک کے ساتھ کون بے وقوف ہوگا جو تجارت کرے گا، جو کاروبار کرے گا؟ کون بے وقوف ہوگا جو اس نالائق حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ اور جب چین نے سرمایہ کاری کی تو ان حکمرانوں کو ملک حوالے کیا گیا. دھاندلی کے ذریعے ملک حوالے کیا گیا. یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، اور اسی لیے دنیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ وہ بھی ان کو پاکستانی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے. چین نے یہاں پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، معاہدات ہوئے، عظیم الشان تجارت شاہراہ سی پیک کے نام سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، بجلی کی پیداوار اس میں اضافہ ہوا، لیکن بجلی میں اضافے کے باوجود ابھی تک عوام کو بجلی مہیا نہیں کی جا سکی. سی پیک کا منصوبہ روک دیا گیا. وہ چین جو پاکستان کا دوست تھا اور جس دوست کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوستی کو ہمالیہ سے بلند ہے، یہ دوستی بحر الکاہل سے گہری ہے، یہ دوستی شہد سے میٹھی ہے، یہ دوستی لوہے سے مضبوط ہے. آج ہم نے
جب دیکھا کہ وہ دوستی معاشی دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہم نے 70 سالہ چین کی دوستی کو لات ماری اور ایک بااعتماد دوست کے اعتماد کو ختم کیا۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتا۔ ہندوستان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک طویل عرصے سے سیاست کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوں، کافی تجربات سے گزرا ہوں۔ افغانستان میں اگر کوئی تنظیم پاکستان کا دوست ہے تو وہ امارت اسلامیہ کے افغان طالبان۔ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ امریکہ، برطانیہ ہندوستان سے نکلا تو کشمیر کا جھگڑا چھوڑ کے گیا تاکہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ برطانیہ عرب دنیا سے نکلا، اسے تقسیم کیا، جاتے جاتے اس نے اسرائیل کا ناسور چھوڑا ہوا جسے دنیا عرب نے زخمی کیا، اور دنیا عرب کے زخموں سے آج بھی پیپ رس رہا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے۔ آج جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان سے نکلنے کے بعد اس نے ڈیورنڈ لائن کا تنازع چھوڑا بھی، تاکہ کسی طریقے سے یہ دو دوست نہ رہ سکے۔ سرحدات پر ہر ملک کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن سرحدات کے تنازعات پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، اور یہ دور جنگوں کا ہے بھی نہیں۔ اور اگر ہم یہ جنگ لڑیں گے تو پھر امریکہ کی سازش کامیاب ہوگی۔ ہمیں ہر قیمت پر اس صورتحال کی طرف جانے سے اپنے قدم روکنے چاہیے۔ میں اپنے ملک کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، میں افغانستان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں۔ آج اس وقت نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے، بڑے بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں واقعی کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ اگر آج قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ 74 سال تک پاکستان کی کوئی سلامتی پالیسی تھی؟ اگر 70 سال اور 74 سال ہم نے اپنے ملک کی سلامتی پالیسی نہیں بنائی تو پھر یہ جواب دیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی کیوں نہیں بنائی؟ اور آج جب تم نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتے ہو، جب تک پاکستان کی معیشت تباہ ہے، معاشی بدحالی ہے، ملک معاشی لحاظ سے کمزور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سلامتی پالیسی بنا سکتے۔ پہلے آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوا کرنا۔ اسلام ریاستی اور مملکتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں دو باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلی بات
کہ انسانی حقوق کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ ہے تو پھر وہ امن کی ضمانت ہے۔ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو دنیا میں جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے انسان کے ان تین حقوق کے ارد گرد گھومتے رہتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے کوئی حدود نہیں، اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی امارت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر پہلے ضمانت دینی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ تو میں نے کہا کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو لوگوں نے گوانٹانامو بے میں دیکھے، تم نے گوانٹانامو بے میں جو انسان کے ساتھ کیا اور یہ کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے قانون میں جو قیدی کے حقوق ہیں وہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ ان انسانی حقوق کی بات کرتے ہو جو 20 سال تم نے منی ایٹم بم افغانستان پر گرائے، وہ انسانی حقوق جو شبرخان جیل میں لوگوں نے دیکھے اور سہے اور برداشت کیے، وہ انسانی حقوق جو بگرام جیل کی حکومت خانوں میں آپ نے انسانوں کے اوپر آزمائے، یہ حقوق امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ اپنے دامن کو تو پہلے دیکھو۔ اپنے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے اور پھر انسانی خون کی حفاظت کی بات بھی کرتے ہو۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ افغانستان کی امارت اسلامیہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے ضمانت مانگنے کا حق نہیں رکھتے، ہم آپ سے ضمانت مانگیں گے کہ امریکہ ہمیں اپنے انسانی حق کی ضمانت دے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں، اس کے بعد ہی دنیا کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ دوستی نہیں، یہ طاقت ہے۔ اور ہمارا اول دن سے یہ نعرہ ہے کہ ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، تم طاقت استعمال کرو گے تو ہم طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ طاقت کوئی دلیل نہیں، طاقت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں۔ اگر تم انسانی حقوق کے لیے کہتے ہو کہ اس کے کوئی حدود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر اس ملک میں اپنی فوجیں اتار دو۔ تو پھر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں، ارض کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے تم تو کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو، تو انسانی حق یہ اسلامی تعلیمات کی بنیادی اساس ہے حکومت زندگی کے لیے، اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا کی گئی، انی جاعلک للناس اماما،
उसके बाद आपका लबो लहजा तब्दील हो गया। जिम्मेदारियों की तब्दीली के साथ आपकी गुफ्तगू में भी तब्दीली आ गई। अब आप अल्लाह से कहते हैं रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आपने तो सिर्फ मोमिन के लिए अमन मांगा और खुशहाल रिज़्क़ मांगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, दुनिया में तो काफिर को भी। दाद इस्लाम बुनियादी उसूल नहीं और दा आलमगीर उसूल दी। वलशिदा इमामत कुबरा दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत से पारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत दे तमाम इंसानियत से पारा हुआ। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हो अनित्तबअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तब हम भी इब्राहिम के दिन पैरवी करेंगे। मुझे माना था कि नबी अलैहिस्सलाम हम तमाम इंसानियत के पारा। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानियत के पारा दे दे अल्लाह पैगंबर नो लका सरगशे नबी अलैहिस्सलाम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मिल्लत और दे दिन पैरवी कवला और पर एतबार सरा दे दे तमाम इंसानियत तरफ से अल्लाह पैगंबर नो उम्मत हम खुदाबे आवर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तब हम तमाम इंसानियत का दे अल्लाह दिन और शय और दे अल्लाह दिन तरफ से मेरा बोले और ब्या दा तमाम इंसानियत तरफ दे उम्मत वतन दाल कुव्वत सरदी दाल हाकिमियत सरदी ज़िक्र हुई यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह खुद वाज़ लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद नसीहत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद दावत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, लेकिन पता गज़ा कि दे अमर लफ्ज़ इस्तेमाल हुई, पता गज़ा कि दे नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुई। अमर और नहीं पसे साथ जो कुव्वत जरूरत हुई और हुकूमती कुव्वत था, यानी दगा उम्मत हक लरी कि आप कायनात पर हुकूमत और इंसानियत शरफ पर देखेगा कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला। तशरफ इंसानियत इस्लाम इंसानियत को दूर लोई मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालत को दूर लोई मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत तो दुगलोय मकाम वरकवी नन दो हुक्मरानानो दो फिक्र दो गुलामाना ज़हनियत अगे दला सनन मुसलमान मजमूई तौर पर दुनिया के गुलाम। मुदिमा मुहतरम जमीयत उलमा इस्लाम दा नुक्ता नजर और नजरिया पर नजर अव्वल शय अल्लाह बंद ईमान और जब अल्लाह ने ईमान रावण ब्याबा दाद जुल अमल दाद दा रूहानी अमल और ब्या अमाल सालिहा जब ईमान दे तकाजे मुताबिक अमाल सालिहा दाद जिस्म और जवारिह रूह से दा जिस्म बदल लिहाज से अव्वल शयदार अब्दियत और दियानत दा फजला के पैदा है। अब्दियत
او دیانت نوی اغا په وخت ذکر دی الله د نیابت حق نه لري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه بنیاد او اساس دا الله عبدیت او هغه دیانت کتاب فضل کې پروت او بیا له هغه بعد اقتدار والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أمر أو نهي لا والذين إن مكناهم تحت راوڑی معلومی دی شدید پاری اقتدار ضروری ده دلتا خوش مرزی اقتدار خبره کو دا سیاسی ملیان یعنی سیاست دنیاداری کاروبار نو سیاستدان به هغه ته ویل کېږي چې هغه ښه کاروباري سړی پیسې ډېره ګټلی شي درواغ ښه ویل شي دوکه ښه ورکولی شي وایي ډېر ښه سیاست یې وکړو کړي دوکه چلې کړی خلکو ته درواغ وایي او وایي دا ښه سیاست موږ خو له قرآن نه داسې زده کړي دي اليوم اكملت لكم دينكم نن میں تاسو دے پارا تاسو دین کامل کو مکمل میں کو په اعتبار د تعلیمات سره په اعتبار د احکامات سره په دغه لحاظ سره تا دین ما تا ته مکمل ک دا اکمال دین دا او واتممت علیکم نعمتي چې کله دا لوی دین او مکمل دین تا ته وسپارل سره اوس نعمت دادا چې بیا دغه اقتدار هم وي دغه دین اقتدار دغه اتمام نعمت نو اسلام دی اقتدار حق لري او سیاست لار ده سیاست هغه مشکل لار ده چې د لارې مشکلات له مخه لري کوي او قوت پیدا کوي نو چې یو واري پتا کې عبدیت راغی یو واري پتا کې دیانت راغی دین کامل تا فضل کے راغے او بیا اقتدار راغے نعمت تمام سے پتا باندھے اسے پالل ہم ضروری دی اسے پالل ہم ضروری دی او پالل دی پارا اللہ سبحانہ کی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ دفاعی لحاظ سره ځان دوره طاقتور کړي چې دشمن در مرعوب وي نن د موږ هغه حکمرانان چې په نامه مسلمان وي د دغه لاسه به کافر نه مرعوبه خو د کافر لاسه به مرعوبه نو د اسلامي جمهوریت پاکستان مشران دا کوي نو په دغه لحاظ سره سیاست کول اسلام اقتدار ته رسول دا اتمام نعمت کا او بیا د هغې دفاع کول او هغې لپاره د حفاظت لپاره دفاعي قوت جوړول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه دشمن په مقابله کې د هغه د حملو له خطرو نه بچ کول هغې لپاره ځان یو دفاعي قوت نور خدا سے شائستہ او منور قرآن تعلیمات لرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ د صحابہ کرامو زندگی هغه مرد پر رحمان او دا د جمعیت علماء اسلام اکابرنا مشت بطور امانت بناس نن په پاکستان کې جمعیت علماء اسلام یو لوی سیاسی قوت بللی کی
صرف دانه چې دا یو مذهبي جماعت صرف دانه چې دا یو مولیانو جماعت بلکې د علماو په قیادت کې دانند عوامو جماعت شعب ورسره ده او دا قوت نور ذاته دا به هم ان شاء الله. نو په دغه لحاظ سره موږ ته د خپل اسلام او د دین رهنمایي کافي ده او دغه مدارس دغه تعلیم ورکوي. کوم په دغه یونیورسيټیو کې چې چا سبقونه ویلي دي ډېر غټ وزیران ډېر غټ لیکچرران او پروفیسوران ډېر غټ افسران چې اول خو قل هو الله نه ورځي بیا چې قل هو الله نه ورځي نو که بیا هم څه ورتلل خو که دعای قنوت ته ځینې پوښتنه کړه بیا خو خامخا نه ورځي. د دې نه دي خبر چې د موږ پیغمبر نوم څه و له دې نه دي خبر چې موږ پیغمبر په کوم ځای کې پیدا شوی و. نو ته خو هم د خپلو یونیورسټیو او کالجونو لږ پوزیشن برابر کا دا هم مسلمانان دي د مسلمان له کور نه بچای ځي او هلته په هغه ځای کې د کلمې نه ده خبر ده سره انجینیرینګ هم شته میډیکل هم شته ډېر لوی افسر هم ده تمام تعلیمات وکړل او مسلمان هم ده کلمه هم وایي لیکن دته کلمه هم نه ورځي دته لمونځ هم نه ورځي دته پیغمبر نوم هم نه ورځي قل هو الله هم نه ورځي. نو الطف اقتدار په باره کې الله رب العزت اول د بندګۍ خبره کوي والذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. نو په دغه ترتیب سره موږ مدارس نوې نسل پیدا کړي نوې نسل ته رهنمایي ورکړي. عصري علوم هغه سره موږ هیڅ دښمني نه ما خو چیلنج ورکړی چې راسي چې نن حساب سره د ما د مدرسې څومره طالب په کالجونو کې سبق وایي عصري علوم امتحانونه ورکوي او د تا بچي څومره په مدرسه کې سبق وایي ته د ما نصاب نه منې زه خو ستا نصاب منم زه خو په خپلو باندې دیني علوم او د عصري علومو په حق کې هم داود علیہ السلام تو اللہ پاک دے اس پہ چل اور زرے بھی جوڑا والے سلیمان علیہ السلام تو اللہ پاک بادشاہی طریقہ اور سولے آسمانون ہواگان مرغان مایان سمندر کے اور تو مسافر نوح علیہ السلام تو اللہ کشتے جوڑاولو طریقہ ورزق یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ ریاضی علوم ورزق وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم نحن انبیاء علوم قرآن ذکر کردی دا دنیاوی علوم و عصری علوم دی فرق دا چا جوڑ کرده دا پرنگی جوڑ کرده فرنگی جوڑ کر اور دی پاکستان حکمرانان دی پاکستان بیوروکریسی دی پاکستان اسٹیبلشمنٹ دی اغو قدم مانے شئی لیکن نبی علیہ السلام فرمی وہ زمانہ برائیسی لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب تبعتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن یو زمانہ برائیسی چې تاسو به تیرو امتونو قدم په قدم لیش په لیش داسې پیروي کوئ چې کدی د سمسارې په غار نه وتدل تاسو به الته هم ورپسې ځئ چې دلته به وچې یو ډېر کمال موجود صحابه کرام عرض ورته وکړو چې یا رسول الله موږ په یهودو سره روان
نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نور څوک کېدای شي نو په دغه لحاظ سره زه نن په چمن کې چې د افغانستان سیمې سره لګېدلی شهر ده د تاسو په دغه اجتماع کې د امارت اسلامیه په فتح باندې دوی ته له ټول جمعیت له طرفنا د تمام علماء له طرفنا او پاکستانیانو له طرفنا مبارکي وایي नारे तकबीर तेरा मेरा रिश्ता क्या अफगानिस्तान से रिश्ता क्या अमारत इस्लामी अफगानिस्तान से रिश्ता क्या अमारत इस्लामी अफगानिस्तान خود پاکستان په ساحه کې وایي ان شاء الله زموږ د اکابرو نظریه او هغه نظریه لپاره مهنت او د کوشش هغه لپاره رویه حکمت عملی دا به زموږ د پاکستان په ماحول کې تیار وي او ان شاء الله الله به کامیابی ورکړي کامیابی د الله په لاس کې ده نتیجه د الله په لاس کې ده الله په دا نه درته وایي چې تا دا کار ورسوه سر ته که نه خدا به درته وایي چې محنت دې وکړه که نه چې موږ محنت کوو الله به ان شاء الله په هغه باندې د کامیابی نتایج مرتب کوي الله دې دغه اجتماع قبول کړي په دې کې الله تعالی تاسو شرکت قبول کړي الله دې موږ د ګناهونو د عفو ذریعہ وګرځوي د اخروی نجات ذریعہ دې الله وګرځوي او د دیني علومو د ترقۍ ذریعہ دې وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله ما هو څه وایي